به جی ټیکدار صاحب دغه راشه تاسو کور نه څنګه راغلی تاسو فورن کور ته لاړ شئ ټیکدار صاحب ما ته د هر څه پته ده خو ما ته لږې پیسې پکار دي ورشه مالکانو نه پیسې وغواړه زه خپله دا ټیکه پرې غوښتل غواړم زویه دوا کوئ چې الله پاک هم پلار له پیسې ورکړي نو تاسو له هر څه د خیر اوسه وکړي تاسو دوا کوئ الله دې ستاسو پلار کامیابه کړي ما ته بچې دومره ډېر تکلیف دی چې زما د دوی نه بغیر بلکل ګزاره نه کېږي زویه ما ته دوا کوئ او پلار ته هم دوا کوئ الله مړه د زویه صالحه نیکه ملې لوی کړه زویه اکرم خان هغه د منګلې د کار د څوک لا هغه ټیکدار وایي چې زړې پیسې دې نه راکړي نور کار دله نه کو څه دې وویل دغه ټیکدار دا جرأت د جابر خان د کار نه انکار کول بل مرګ ته آواز ورکول دي بس اکبر خانه لاړ شه هغه ټیکدار لاس نیولې ماله دلته راوله ورشه ډېره ښه ده لالا ټیکدار به زه لاس نیولې دلته راولم راځه لکه اکرم خان زیلاله فیکټرۍ ته ورشه وګوره چې مزدورانو له 1 روپۍ هم ورنه کړې زه ګورم چې دوی کار څنګه بندوي جابر خان سره ډغره وهل خپل مرګ ته آواز ورکول دي مامورې تو ګوره هغه بل نه د کپړې هم واخیستې او ما نه د کپړې هم نه دي اخیستې زویه هغه نه مې کپړې نه دي اخیستې دا خو راله د ګاونډیانو راکړې او په هغه برابرې وې هغه ته مې واغوستې ښه مورې ته دا خبرې پرېږده هغه مالک مکان بیا پیسو پسې راغلی و وایي که دا ظلم پیسې را نه کړې نو دا ټول کور سامانونه به درنه ویسم ښه زویه چې پلار دې راشي نو مالک مکان له به خپلې پیسې هم ورکړي او ما له به دوایي هم راوړي وعلیکم السلام بچې لاړ شه او ګیلاس اوبه راته راوړه ډېر زیات ستړی یم ښه پلار ښه وه چې رالي د ارمان پلاره کور مالک راغلی و او ډېر زیات شرمول یې کول وایي چې بس ما له به نن خامخا پیسې راکوئ او زما هم طبیعت ټیک نه دی ما له هم د ځان سره لږه دوایي راوړه خدایه پاکه دا پیسې د کم ځای نه راوړم یو خوا مې مالک مکان تنګوي خو بل خوا مې ستا بیماري تنګوي زه څه وکړم خدایه زه څه وکړم خدایه ورشه وګوره ورشه وګوره چې څوک دی ورشه نیکو پلار ته یې آواز کړه پلاره هغه مالک مکان بیا پیسو پسې راغلی څه مالک مکان ته څه ورکړم ما ته خو ټیکدار هم پیسې رانه کړې خدایه زه دې دومره بېوسه پیدا کړم خدایه چې مالک مکان ته کرایه هم نشم ورکولی خدایه کرایه هم نشم ورکولی ښه بچې
ته کېنه د مور خیال کوه زه په خپله مالک مکان ته ورځم سلام بلام پیدا پیسې راکوه پیسې حاجي اوس خو راسره نشته دی سبا به ته که خیرې پیسې درکړم اوهو ته د سبا خبرې کې لویې شپې په سر پرته ده ما بلي هموس په پیسې راکې اوسه حاجي زه درته منت کوم سبا به ته پیسې درکړم بسه مینت کومه د مینت زامنو ته چې ما دا کورونه د مینت دپاره جوړ کړي دي د الله بنده خو یم که نه ولې اثر ته د الله بنده نه ښکارمه په مینتونو رانه ځان نشي خلاصولی پیسې راکړه پیسې لکه چې هغه ظالم دی بیا د پلار سره روله جوړه کړې ده ته ورشه ما بلي ستا زوی به تر هغې پورې ما سره وي تر څو پورې تا ماله خپلې پیسې نه وړئ مخکې شه حاجي ګرانۍ ګرانۍ داسې مه کوه ګرانۍ ما ته پته ده ستا زړه ته ولې درد ورسېدو زه به ستا ارمان هم راولم خو پیسې به هم ستا علاج دپاره راوړم لالا ستا حکم په سر سترګو ټیکهدار مې راوستو ولې وې ټیکهدار صاحب تا ته خو ښه پته ده چې زما د کار نه انکار کول خپل مرګ ته آواز ورکول دي تا بیا هم انکار ولې او څوک چې زموږ د کار نه انکار وکړي نو هغه سړی مونږ توت ته خېجو توت ته ټیکهدار صاحب زمونږ د لالا خبره د کاڼي کرښه یې کرښه زه پیسې د کومه راوړم ما نه مزدوران پیسې غواړي تا نه مزدوران پیسې غواړي د مزدورانو خو واړه واړه بچي دي زه څه وکړم او خو به د ولږې مړ شي د مزدورانو واړه واړه بچي دي هغه یې به مړه شي بیا ته څه دپاره ژوندی ګرځې
څه لپاره ژوندی ګرځې مخکشه مخکشه لکه ای ځوانه خبره وره دا خو ماشوم دی بچې د ده په پلار زما پیسې دي او دی به تر هغې پورې ما سره وي تر کومې پورې د پلار ماله پیسې نه وي روړی څوک چې ازار نه کوي ازاري بچې ښه کوه د لاسه چې دې ښه کېږي وده و چې پیره تا نه دي اورېدلې چې ښه کې نو بد به مونې نه بچې نه سوچ دې غلط دی خو خو دا دنیا بده ده او که ښه نه وې دا دنیا به الټه شوې وې پیره مه خپل مازغه خرابوه او مه زما که ته دونه تکړې نو دې په ځای پیسې ته راکړه نو ماشوم به درته پرېږدم یعنې په والله کې درته پرېږدم دا ونیسه نیغ په خپله لاره ده الله السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام حبیب جانه څنګه پیښه ده خان جی کور والا مې ډېر سخت بیمار دي تاسو ته پیسو دپاره رالم کېنه څه یو ځل بیا ووایه ما وانه اورېده خان جی ښځه مې ډېره سخته بیماره ده او د کلي ډاکټرانو هم راته وویل چې ښار ته هسپتال ته بوځه تاسو ته راغلم خان جی که ماته ما پیسې راکړي څه بکواس کې لګیا پیسې ته څه خبرې ولې تا ته دا پته نشته چې جابر خان دا اعلان کړی دی چې یو مزدور ته سره کنجکه هم نه میلاویږي او بیا هم ته راغې پیسې غواړې خان جی زه درته منت کوم چې ماته خپله مزدوري راکړئ چې زه پې ښځه ښار ته هسپتال ته بوځم خان جی هسپتال ته بوځم هلکه ګرمخانه دی لږ پوه کړه پسه خو یو بچي به مې شه پسه ولې موږ نه د روپو ونې کرلي دي ونې بیبیا تا نه مې چې پرون 500 روپۍ درکړې وې هغه دې څه کې خان جی پرون چې تا که مې 500 روپۍ راکړې وې خو ستاسو منشي رالو او په کرایه کې مې ورکړې हेलो डेराला डेराला बेगमोसा यार बेगमोसा बस दर्जुबा इंशाल्लाह د چا فون و اکبر خان لا لا ډېره یو فیډم راغلی ده او که ستاسو خوښه وي نو زه خو یم چې بېګا د ټنګ ټکور پروګرام وکړو لیکی اور پوچھ پوچھ سرو درو غواړئ د زړه څو درو غواړئ غمونو ته وایئ چې ځي چېرته لرې په غرونو دې پروت یا زما د بدخواهانو په سرونو دې پروت څومره ښکلې ده روپۍ دا بیانه ورولېږه چې بېګا ده مالکه بام د ملا منډه تر جوماته پورې او د غریب منډه صرف تر خپل کوری پرېږده چې منډه ووایي تر کومې به ځي کور کې به ټک وساتلی شي کور کې بچې دا وګوره ما د خانانو نه پیسې راوتښتولې
उसमें स्टार्ट वो इलाज करूंगा तो बच्चे जाना माँ जाने वाले बच्चे खुला नहीं जनाब मावो तडी औस्तगी मेरा पोटेकडीला हाताची मिवळी हळू तंबू तब मे जाडे वलीद जन कदन उस्तो सिलगो तब मे जाडे जाना नदलस नखोरु मालो तब मे जाडे वलीद जन कदन उस्तो सिलगो तब मे जाडे वलीद जन कदन उस्तो सिलगो तब मे जाडे خوشوا ډیره خوشوا نو بیا ته دلته څه کې ته ورپسې ځه که نه د غل بچیه जोड़म कंडम अमशा खान जी पावस्ता सुन खिलाना खबर आग में खोखते हो खान जी जमा भी खोड़ा क्या बता से न को खान जी क्या बता से न को माँ चुप अल्लाह देव बखिलाला रजा बिलाल बचे बाहुई जबता सुन हट हट सरी जोड़ो बचे समाधान मात पूरा नशु बचे चल दादा संग मंजूर दा बचे दादा दी दमो मसर कसम नहीं बचे लाशा बचे लाशा बचे
دې زما لاره ونیولې حیرانېږه خان صاحب تا چې د بینک نه کومې پیسې راویستې هغې کې مونږ له حصه راکړه او که زه یې در نه کړم نو بیا به ستا او زمونږه د پیشو د منګک شي په هره میاشت کې به یې دنه اخلو غلی شئ دا خلک څوک وو؟ هر څوک چې وو بچې خو خلک نه وو ستا ډېره مهرباني چې تا زما مدد وکړه نن سبا په دې ناترسه زمانه کې دومره ترس په چا کې نشته دی چې خپل زړه په چا بل چا وسوځوي خو ته فکر مه کوه بچې زه یم که نه اوس خو دې را باندې یو په ځای دوه احسانه شو او نن به را سره ځې او د ماښام ډوډۍ به ما سره خورې او خامخا به ځې راځه اوسینې سترګې همیشه د ځمکې نه پرهیز کړی دی ته څنګه په ټیټو سترګو رالې ځکه چې مونږ نن د سیټ ګلاب نه پیسه غشتو کې ناکام شو څه مطلب مونږ د سیټ ګلاب نه ډېر ناکامه رالو او هغه هم د ارمان په وجه بس ښه شوه چې ناکامه رالې اوس ما وینې زما د مینې په پلار باندې ډاکا چوله قسم په خدای هغه نه به شوي نو ما به شل ډزه ویشتې وې د هغه نه په دولت کې نه مینه کیسه غواړم د هغه لور زه ستا اروندار جوړول غواړم اکرم خان ورورا چیر شربت کوم خډېرو جابر خان نه ښکاري هغه سره مې څه ډېر ضروري کار و زه چې هغه نشته نو زه به بیا راشم واشنا که هغه نه نو څه چلو شو زه خو یم که نه وایه څه مسله دی زمون به نو څه مسلې وې اکرم خانه په کلي کې یو لس جیره به پټېرې د هغې قبضه اخیستل غواړم ولې پیسو ته دې ضرورت دی په مطلب نه پوهې نه شو اکرم خانه اوسیني تر اوسه پورې چا له پیسې ورکړې دي زه خو دې له راغلی وم چې د کاکاجي نه اجازت واخلم
इजाजत تاسو اوس تماشا کوئ چې د انکار سره سره ولا یو لاسونه څنګه یو کړو. خو دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې ستاسو په کلي کې بدماشي څنګه روانه ده؟ د نیکونو د وختو چې کومه کږه ټوپۍ زموږ په سر پرته ده که نه، هغه لا تر اوسه پورې کږه پرته ده او بیا زموږ د بدماشیو خو دې ټول کلي ته پته ده. څنګه چې تاسو یې که نه، نو داسې زما دا خاندان دی په ښوي خصلت کې تاسو ته ودې دی، هغه ځکه چې په پوزه باندې مچ هم نه پرېږدي. خان لالا هغه غریب سړی خو موږ ته په کبابو کې هډوکی جوړ شو او زموږ ټول سور یې خراب کړو او د خوشحالۍ په دې د غم ډزې وکړي، د غم ډزې. و زما ساده وروره، غم خو همیشه د غریب سړي په سر پروت دي او بیا زموږ د چا په مرګ څه، که څوک مري او که څوک چوي. زموږ د تره زوی حسینې راغلی دی، د ده د راتلو په خوشحالۍ کې څه ټنګ ټکور پکار دی. او دې تاسو ته خو پته ده که نه چې زما په نصیب کې غمونه نشته، هغه ځکه چې زه پیدا د خوشحالۍ په ورځ یم. زه چې ځو د ښار هغه مشهوره ډمې پایلخانې ته، هلته چې زړه ته سکون میلاویږي. واه لالا واه، په دې خوله کې دې ګوړه او شکرې، ولې چې زما د زړه خبره دې وکړه او بیا انتظار به سړی. la la la
ژوند نه کوي لکه تا چې وکړو زړه دې رانه یوړو زړه زما لاس پرې ده زه یو ډم یم او بیا ما سره زبردستي مه کوه زړه مې غواړي چې د دې بالخانې نه دې اوچته کړم او د خپلو خوبونو شهزادګۍ دې جوړه کړم تا ته پته نشته چې زه څوک یم څوک خو تاسو کې خان ما سره خپل تعارف مه کوه ګنې ښه به درله وي اکبر خانه پرېږده دا جلۍ مه چېړه دا خو د سرو ګلونو هغه باغچه ده په خوشبویۍ باندې موږ ټول تازه یو او بیا ته ولې بند کړې چې کله ته غواړې نو دا ګلدسته به ستا د غاړې خار ډېره ده ډېره ده اکبر خان زموږ د شان او شوکت ته وګوره او تا په یو ډمه زړه پیلودو تا خو د خپل خاندان نوم شرمولو ما خو دا فیصله هم دلته کوله خو دومره یاد ساته چې زه به یو ځل بیا راځم بیا सरजी د دې علاقې ډېر لوی بدماش جابر خان دی خان اول ډس کوي بیا خبره که د هغه کتاب بند وي نو ښه دی و خان جي که ته د هغه کتاب کولو کې نو زموږ د ژوند کتاب به بند کړي شړه ستاسو غوندې خلکو خو د قانون وردي بدنامه کړې ده قسم مې دی په خدای چې دا علاقه مې د ګندګیو نه صفا نه کړه نو زما نوم به انسپکټر کامران دی که ما داسې ونه کړه نو زه به دا وردي وباسم او ګړندي به واچوم ته فکر نه کوه دلته به تا ته هېڅ قسمه تکلیف نه تکلیف خو شته شبنم تکلیف خو شته ځکه چې مور پلار راته لکه د باران په زړه راوړي او هغه رور ته څنګه یې راوړلی شم کوم چې مانا جدا شوی دی ارمانه بچې زما په دې دنیا کې د دې لور نه علاوه بل څوک هم نشته او زما دا ارمان دی چې د پلار مینې سره سره زه تا له هر څه درکړم ستا مینه کېدی شي چې ما نه د خپل پلار مینه هېره کړي خو د دشمن انتقام نه انتقام نه زه تا کله منې کوم څنګه هم چې مینه یو شوه نو داسې دشمن هم یو دی نو بیا راته دوا کوه خانجي چې زه ستا مینې سره سره خپل دشمن هم انجام ته ورسوم لکه تاسو کې جابر خان څوک دی انسپکټر موږ تا سره خپل تعارف په ولاړې نه په ناستې کوو موږ سره کښېنه چې څه چای پاڼې در باندې وکړو زه دلته چای څښلو له نه یم راغلی زه تاسو پوهوم ستاسو په سر مانه ډېر شکایتونه راغلي دي وا انسپکټره وا سړي دې زما مري چاپې دې زما پوجروې ما ته قانون مه ښایه مخکې شه لکه د تاسو پسې زوري دی ما نه راولئ دی ډي سپي کا خو ډي سپي کېږې به نه ځکه چې تا زما د حجرې نه کس بوتلو هلکه ورشئ دا حوالات کې بند کړئ بیا زما ځای ته روان دي او هغوی په موبایل باندې دا ماله دمکي راکړې ده چې ته موږ ته په زور کړېږي د خدای دپاره بلاله ما د هغوی نه بچ کړه
ما د هغوی ظالمانو نه بچ کا. हेलो जी सर 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 जी وبشي لکه عکس پرې دی. اکبر خانه چرته روانه؟ اکرم خانه وره نن خو مې نشې او تماشې ته ډکېږي. ته خو د نشو تماشو غم کې و یو خبره وره چې حالات ډېر خراب دي. پولیس هم راپسې دی او دشمنان هم راپسې ګرځي. وره اکرم خانه که دولت ته هم مونږ سره دی او که طاقت ته هم مونږ سره دی او چې ځواني ده نو زما ده نو بیا هم ته ما منې کې. تا نه منې کوم یا لکه ته سره لاړ شي. ډېره ښه ده اکرم خانه د خدای په امان راځې لکه. هلکانو مخ ته څه نه ګورئ ورشئ دا خپې لاسونه پرې مات کړئ ورشئ. څومره به بې دردۍ د زما پلار وجلی او دښمنه دا خو زما د انتقام شروعات و شروعات. ډېر ټایم واخلو دا ډېر ټایم واغه شو خدای دې خیر کړي.
ته ولې وروړ لالا دا چرته نه اکرم خان نه داسې نشي کېدی परवरदिगारा कम करम सजा दे बाला राका समारोह क्या वजह है क्या वजह है समारोह हाल हुआ क्यों वजह है समारोह बस لالا बस تتبع الزلزال خدين بيضو اول سړی خپل دشمن پیژني دشمن ته فکر کوه مکو فکر کم خانا مکو فکر تمره کمزور نه دی چې د خپل دشمن نه به بدل واخلي که زما دشمن د ځمکې وم دلته هم رسېدلی بیا به یې زه د مرغوټو رانیسمه وای زما وزما رور اللهم صل على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد چې ضرور د دشمنانو د ماتې یو ځل په ګوته کړه بیا دې ستا پلانه خلاص یا پاراخانه د جابر خان خو دشمنان دي د کم دشمن نه به د خپل رور د مرګ تپوس کوم چا نه به تپوس کوم بهرمنه د پښتونخوا په دې سیمه باندې چار چاپېره نظر واچو او ګوره چې زما دشمنانو کې کم داسې دشمن دی چې هغه زما د رور قاتل ستا دوست پارمن به دومره بې غیرت دي چې تاله به د دشمن زیر راوړي تاله به د دشمن کوپړې راوړي کوپړې ډېره نه ماته د دشمن سټ پکار دی سټ ملک صاحب څنګه چې ته وې هماغه به کېږي ستا د دشمنانو سرونه به ستا د خپلو بچ کړم ډېر ورځه راځه پسې که هغه بدتمیز خط به راته پوه کړه شبنم او هغه ته د اسمان ستوري خول
سما کړ دی. هغه بې ضمیر انسان زما پلار له دا دمکي ورکړې ده چې ستا لور سره به زه په زوره واده کوم. بیا به د خپل دشمن نه مخکې زه به د هغه دشمن وینې څښم چې زما مینې ته د بدنامۍ بګار کړی دی. خو زه تا دې ته چېرته پرېږدم؟ خدای مکړه که په تاسو وشو نو زما به څه کېږي؟ ستا به ما سره واده کېږي، ولې چې اوس د دنیا یو طاقت هم تا ما له نشي جدا کولی.
उम्री रासरों का, जिंदगी रासरों का, उम्री रासरों का। खुदा वरात नवाए चिदा दिन मनम, खुदा वरात नवाए चिदा दिन मनम। ना 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 दिन मनम, ना दिन मनम, ना 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 दिन मनम, ना दिन मनम। यारी दर सरन को, उम्री दर सरन को, यारी दर सरन को, उम्री दर सरन को। नूर हर से दे मनम हो यार दादे ना मनम, नूर हर से दे मनम हो यार दादे ना मनम। दादे ना मनम, दादे ना मनम, दादा 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 दादे ना मनम, दादे ना मनम। बिलाला माला गिरफ्तारी राका, मां د دس په کولو باندې ما مجبور وه. و انسپکټر وا تر هغې پورې د تا له ګرفتاري نشم درکولی چې تر کومه پورې ما خپل انتقام نه یې اخیستی. انتقام دا قسم ما خوړلی دی چې په دې کلي کې به رانه یو بدماش هم پاتې نه شي. انسپکټره چې کم قسم تا خوړلی همدا قسم ما هم خوړلی. خو زه په تیاره کې یم او ته په رڼا کې، ولې چې ستا په بدن باندې وردي ده او ما ته خلک غل ډاکو او بدماش وایي. خپله مور نشم هېرولی. مور او پلار خو د هغه اولاد نه هېرېږي چې بدنصیبه وي. ته بدنصیبه نه یې. بدنصیبه خو ځکه نه دی، زما د کلی څوکیدار دی. شبنمه دا بریتو څوک دی؟ دا به درته زه ووایم څوکیداره، دا ښکلې پېغله زما مینه ده، زه د دې عاشق یم. وشرمېږه مړه، دې عمر ته دې وګوره او دې خبرو ته دې وګوره. اوې ما ته خو ته د شکل ناشک کم او بدکار زیات ښکارې. څوکیداره څه چې وې ګورې د تمیز په دی رقیبې وې، ګنې د بېعزتۍ داسې کمیز په درته واچوم چې ټول عمر به یاد ساتې. چا چې خپل کمیز د بېعزتۍ په تارونو ګنډلی شوی هغه به چا ته د بېعزتۍ کمیز څه واچوي او پاتې شو کفن نو هغه به درته څه واچوم. څه چل دی؟ تا سره خو به زه په تاڼه کې ګورم، دا معاشره خو ستاسو د لاسه خرابه ده.
زما د مینې څوکیدار دې څوکیدار چې کله درته د مرګ د خریدار په نظر وکتل کنه دا خاني به دې د دې مازغونه داسې کوزه کم چې بیا به درته څوک خیرات هم نه شکر وباسه بچې دا د چا سترګې دي ګنې ستا غوندې سړی خو زما په مخ کې خبره هم نشي کولی چې عمر ته دې وګورم نو زړه مې غواړي چې حج ته درومې او چې کردار ته دې وګورم کنه نو زړه مې غواړي چې ډایرکټ دې هدیرې ته ولیکم پام کو ارمانا چې ډزو نه کی معافي کا مړه خان دا هم د چا څه دا څو ورځې ژوند دې مبارکه شه بیا چې کله زما مخې ته راځې که نه نو داسې به راځې لکه څنګه چې اجیان په طواف کې لنګوټي وخي پوه شوې ځه ورځه څنګه درته کاکا ما خو ونه رېدو ډېر راته وویل پوه شوې راځه چې ځو نظر دې نه لګي څه نظر ستا نه لګي په ټپو ته روانې بیا خیم درته چې نظر ستا نه لګي او که زما څوک ته چې زما نه زما دشمن بچ کو زه ستا ورور یم بلاله ستا ورور زما په یاداشت کې نه زما ورور شته او نه زما کور راته څه وایې بلاله راته څه وایې زه رښتیا وایم ما سره خپله پېژنګلو مه کوه زه نو تا پېژنم نه بلاله داسې مه وایه د خپلې وینې نه مه انکاري کېږه ځکه چې دا ناترسه زمانه په هغه چا د ظلم میچنې ګرځوي چا چې په دې دنیا کې هېڅوک هم نه دی زمانې نه خو به هغه خلک ګرېږي چې په چا کې زور نه وي او زه په ځان کې زور وینم زور بلاله خانه که ستا ورور مړ شو نو مونږ هم ستا وروریان یو دشمن دې راته ښایه چې بدل یې واخلو دشمن ته خو مې وینه خوټ کېږي حاجي صاحب خدای دې راله مخې له راولي چې د دشمنۍ په خوند دې دله پوهې کړم مالو اوس اجازت راکړه او چې څه خدمت دي د نیمې شپې هم تابعدار یو الله په امان السلام علیکم هلک وایي چې د هوش نه کار واخلئ د جوش نه نه خو موږ به د هوش نه کار نه اخلو
مونږ به د جوش نه کار اخلو د جوش نه. دا وخت د دې خبرو نه دی. راځئ چې په دشمن لکه د تندر ورګزار شو. تاسو نه زموږ دغه امید و. والله که رانه دشمن په کلار کېږي ځکه چې زما ورور به په قبر کې د دشمن انتظار کوي. انتظار. راځئ. خفه په دې نه یم چې د دشمني غټ پنډ راته په سر پروت دی. بصرې په دې یم چې خپله وینه رانه انکاري شوه. خپل ورور مې د ورورولۍ نه انکاري شو. ګوران مالا وخت په هر مرزن په خپله ستا خپلو ته راغورځېد. که نن دې ورور نه پېژني نو سبا به تا په خپله وپېژني. زه په ځان کې د یعقوب علیه السلام غوندې صبر نشم لیدی او نه د ایوب علیه السلام غوندې حوصله. ځکه چې زما نه خو د هغوی پیزار هم ښه دی. که شبنم که ما ته خپل ورور میلاو نه شو نو زه به مړ شم. داسې خبرې مه کوه. زما یقین دی تا ته به ستا ورور ضرور میلا دی. زه خبر شوی یم چې دې علاقې ته ته نوی بدماش راغلی. په دې کې هېڅ شک نشته دی زړګیا. او که په زړه کې دې څه وي نو را میدان ته شه. تا خبره ده نو تا خواهش به دې پوره کړم. دا هغه دشمن ده چا چې ستا ورور وژلی. دا بلال ده. دا تا چې زما ورور وژلو که نه نو تا ته پته نه وه چې دا د چا ورور دی. د اکرم خان ورور دی. د اکرم خان. نن به زه په تا داسې لوبې کوم که نه چې بیا یو غریب سړی بم خان ته په اوچتو سترګو نه ګوري. بلکل نه ګوري. کنه سر دې وخوړو. اچھا رښتیا ویلي دي چې پښتون پټې بیلي او ډیران ګټي. ډیران ګټي.
اوکې ځوانه دا زخم درسته دی ځوانه که زه هر څوک یم ماله پناه راکړه ولې چې دښمن راپسې دی اوهو ته سپیکر مه کوه راځه راځه ځوانه ستا ډېره مهرباني ما سره د ډېره غټه منډه وواله دوسته دې کې د مهربانۍ څه خبره ده دلته نږدې ډاکټر نشته فیرحال باید د پټۍ وکړم ځوانه دا چا او دا پسه و دوسته نن ورځې پورې زه په تیاره کې روان وم او اوس رڼا ته ووتم ولې چې ما ته د خپل دښمن پته ولګېده او که چېرې ژوند وفا وکړی که نه دا دښمن به د قبرستان مېلمه کړم دوسته زما هم څوک نشته په دې دښمنۍ کې زه اوږه په اوږه تا سره ولاړ یم ستا خبره ټیک ده خو ما ته دښمن میلاو شو خو افسوس په دې خبره راځي چې ما ته زما ورور ارمان تر اوسه میلاو نه شو تر اوسه د هغې مثال د کارغانو دی بچې او کارغان همیشه مردارو پسې ګرځي ځکه خو مې دا قسم خوړلی دی کاکا جي تر څو مې د دې کلي نه دا ګندوي پاک کړی هغې به زه په کارم نه کېږم ولې یو مې د مینې دښمن دی او بل مې د وینې دشمن رانه په لږ څه کې بچ شو نالت دې وي ستاسو په دې تنو څومره د شرم خبره ده چې تلې د هغه ورپسې وو او خپل سړی پکې بېلودو اکرم خانه دشمن خو اوس زمونږ په نظر راغو او الله هیڅکله نه بچ شي اکرم خانه چې د بل په مرګ پسې ځې خپل سر به په دې کېږدي ما د خبرې مطلب دا دی ټول خاندان به پرې تباه کړم تر څو پورې مې د دښمن سینه نه په ګولو باندې غاغه کړي بس اکرم خانه همت مه بېله څه وشو چې هغه مړ شو موږ ټول تا سره یو په بلال به درله دومره لوبې وکړم چې دا ټول کلی مې یاد ساتي چپ چپ لوبه خو اوس ګرمه شوه تاسو اوس تماشه کوئ چا چې دله پناه ورکړې ده که نه هغه زه ډېر ښه پېژنم چاودې مینې نشته که غواړې چې د تریخ ژوندون تراخه درته لوګې
पहुजरा के फर्क दखानो नौकर निश्ता 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 हर सड़े ते सड़ी रोर दे पहुज रखे हर सड़े ते सड़ी रोर दे पहुज रखे दास गरम टंग टकोर दे पहुज रखे दास गरम टंग टकोर दे पहुज रखे दास गरम टंग टकोर दे पहुज रखे पगुदर बांधे तो चुनो टेल माटेल दे 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 पसर लेते दास शोर दे पहुंच रखे पसर लेते दास शोर दे पहुंच रखे दास गरम टंग टकोर 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 दे पहुंच रखे पहुंच रखे दास गरम टंग टकोर दे 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 पहुंच रखे या دلته سره راغلو دې دپاره چې زما د مینې د لارې نه بهر لاړ شه
یعنی دا ځل به درته خپله خاني داسې وخیم چې بیا به دله په خپله غریبۍ شرم درځي پوه شوې شرم څه ګډوره نه دی چې تا پسې په پی پی اوه که په شرم ستا څه کار وی که نه نو په دې عمر کې به د داسې شرمېدلي کارونه نه کوم څه د دې ځای نه هسې نه چې د یوې بېبسې جینۍ انتقام ما دومره مجبوره کړي چې زه خپله پښتو هېره کړم او په خپل ځای کې درنه ساه وباسم دا وکشه خو زما م یو خبره په غور سره واوره تا نه ما خپله مینه په ډولۍ کې بولتله نو بیا به زه خاني پرېږدم خیر به غواړم خیر نو ما په ځان سره بوځم ولې ما چاته پرېږدې مینه نه زما په زړه کې پروت دی چې ستا په زړه کې نفرت پروت دی د هغه چا لپاره چې کوم ظالمان او زورور یادېږي ما همیشه ستا له خوشحالۍ سوچ کړی دی نو بیا ته ما نه نفرت کوې حسینه ګلرخ چې زه ستا د مینې په جال کې ګیر شم او ما نه د خپل مور پلار قاتلان ژوندي پاتې شي ته کم جال خبره کوې ولته زما په مینه شک کوې و ظالمه تا ته څه پته ده چې تا سره زه څومره مینه کوم دا بیا زما لار ونیوه راځه بلاله چې کور ته شو کم کور او د چا کور ستا د ورور ستا خپل کور څو ځل مې درته ویلي زه ستا ورور نه یم نه یم ستا ورور پرېږده زما دا لاس پرېږده زما دا لاس واه بلاله زه څه بلاله چې نه منې نو ستا خوښه ارمانه مکو بچی ارمانه داسې کې دا خو ستا ورکوټي ورور دی په کشرانو بچی څوک لاس نه اوچتوي وا مورې چې ته وایې نو زه بیا نه وامه مورې دې مهاروکې لالا لالا زه تا نه معافي غواړم ما معاف کړه لالا معاف کړه ما لالا نه بلاله نه نه ستا ځای په خپو کې نه ستا ځای زما په زړه کې دی صرف دا زما غرور ده بلال د چا ذکر بچی ماتا سره اکثر کوي ها ها ښه بچې ته هغه وخت چېرته وې په خیر په خیر په خیر ته خوښه دي که نه نو راځئ نور کم پال ته ولګو او چای به وڅښو راځئ
ګوره بلاله د مور او د پلار د مرګ نه پس نواب صاحب زه خپل کور ته راوستم ما له یې لکه د پلار مینه راکړه د ما یې ډېر عزت وکړ زه دلته ډېر خوشحاله یم او ګوره که نه زه په خپل کور کې ساتم ستا خبره ټیک ده بابا شته خو خلک هم شته دي څنګه چې ستا وخت ختم شو دغه شان زما یو دوست پیدا شو هغه انسان نه یو طریقه زما دپاره جوړ شو زما ټول پرورش هغه وکړي خداله هغه دوست سره ما یو وعده کړې وه ورته مې چې کله زما ور میلاو شو نن زه تا سره اوسېږم او بیا به ته ما سره اوسېږي که ستاسو خوښه وي زه به هغه پسې لاړ شم هغه به ځان سره راولم ګوره بلاله وروره هغه ستا سره دومره ښېګړه کړې ده که نه نو بلکل یې راول ضرور راول خو ته هلته یوازې نه یې زه به در سره ځم ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي او داسې په چا باندې باور نه دی کول پکار ګوره که نه دومره موده پس ما ته خپل رول میلاو شوی دی هسې نه چې بیا رانه زه دا دی لاړم دا دی راغلم ضروره څنګه چې ستا خوښه وي د الله په امان یادېږي په خانانو او کار د هغه خلکو کې چې دلالان هم ترې نفرت کوي ارمانا چغې مو څوک چې د بل عزت ته لاس اچوي نو هغه واجب القتل شي او ستا قتل اوس په ما واجب شو ما مرګ خو په تا واجب دی ارمانا ستا مرګ په ما فرض شو فرض لالا سویم ورځ ده چې ته ورکې چېرته وې و زما رورا تا له مې یو خوشخبري راوړې ده خوشخبري بلاله د څه خوشخبري او خوشخبري دا ده چې د کوم رور خبرې ما تا ته کولي ما ته مې خپل رور میلاو شو بلاله زه ډېر خوشحاله شوم رورا تر اوسه پورې زه تا سره اوسېدم
او د نن نه بعد به ته ما سره اوسېږي. خو څه سر دشمن مې لا تر اوسه هم ژوندی دی، خو خیر دا وخت د دې خبرو نه دی. راځه زه تا خپل ارمان رور سره ملاوم. بلاله ته لاړ شه، زه هم دلته ښه یم. وروره دا کمې خبرې کې ولې په ما د اعتماد نشته څه؟ و دوسته چې دا خبره ده زه چې نو په دې ټول کلي کې دا ته دومره ښه ځوان وې چې تا د اکرم خان دشمن له پناه ورکا. خو دا پته تاته نشته چې څوک چاله پناه ورکي څنګه وي څه ډېرې منډې دې ویالې بلالیا، خو تا ته دا پته نه وه چې زه به د شیر پنجې ته ورځم. ستا پنجې ته. دشمنه نن خو په داسې ځای کې رالې چې زه ډېر بېوسه یم. بېوسه که ته بېوسه یې که نه نو ما سره خو د وس تله شته که نه. اوس دا راته ووایه چې په کوم مرګ دې زما ورور وژلی دی؟ او پاکه مرګ، او پاکه مرګ به نن زه ستا دا دوست وژنم، زه وژنم دوسته. موږ سره دشمني کول، بل مرګ ته آواز ورکول. څه بل مرګ ته ودې کته چې سر دې وخوړو.
دی نشه کړم نشیدی ارمان مې دی پزړه چې تا بکلا وینم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم hello 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 خبرې دې خوږې دي نشه کم نشیدي خبرې دې خوږې دي نشه کم نشیدي ارمان مې د پزړه چې تا بکلا وینم زه د ډېر یادوم زه د ډېر یادوم زه د ډېر یادوم زه د ډېر یادوم داستا دخلی لفظونه زما ذهن کې تاویږي اسمان په ما چورلېږي خبر چې مې تا سره اونشي زړه ملويږي اسمان په ما چورلېږي د خیال په باغچو کې د هر وخت ګرځوم د خیال په باغچو کې د هر وخت ګرځوم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم زد ډیر یادوم زیم په انتظار ستا د راتلو لارې څارمه زړګي قرارومه نږدې مې خوال راشه ګل تا پسې زمرم زه د ډېره یادوم زه د ډېره یادوم دا د قانون مجرم خدای او قاتل دی د ده طبیعت ټیک نه چې کله خوشو تاسو بدل وغواړم زه به د دې وخت انتظار کوم
ډېرې منډې دي والي بلاله د انسپکټر کامران نه به چېرته ځي انسپکټره پرېږده زما دا لار قسم مې دې په خدای وي که تر هغې پورې ته ما ګرفتار کړي چې تر څو پورې ما خپل دشمن نه یې وجلی بلاله ستا دشمن ته به قانون سزا ورکوي ته نه او زه به تا ضرور ګرفتاروم انسپکټر صاحب خو تا ارمان باندې چرم پوره نه شي دا خو به درته اوس پته ولګېږي بلاله دا چا بلاله ویم درته لاله خبره دا ده بس بلاله شناخت را تتوقع او کبر تبه سر پخپانه داسې نه کوي تا زما په سر پیسې خورې که نه زما په سر
ستا دشمن زما دشمن دا د لاسه خو زما مور او پلار خاورو ته تللی دي او ته وایې چې کم دشمن څوک چې ستا پلار وجلی شي که نه نو ولې هغه تا نشي وجلی دا به اوس پته ولګي نه دا به ته نه وجلې پلار دا قسم راکړی چې دا ظالم به زه وجنم پرېږده دا به ورسره یم ماته پرېږده بیا ته هم راشه او د خپلې وینې تنده پې ماته کړه راځه ختمه شوه اواز که دې کلي ته دې ورسه چې تا زما نه بچ کړي دا هماغه دی دی دا هماغه کلی دی چې په کوم ځای کې دا زما دوست او ډېر په بې دردۍ وجلی و دا پېرغونې ختمه شوه ختمه شوه ما خو تاسو ته ویلي وو چې هغه ما له ژوندی راکوي تاسو مړ راوړو زما ورور اکرام څه شو څه شو اکرام دا خو زما د رور قاتل دی زما د رور قاتل دی جابر خان لا تمره بې وسه شوی نه دی زه به د دشمن کور د دشمن بچي او د دشمن تاسو زما کور ته څنګه راغلی دا به درته اوس وښیم
دا چا دا حسیني او دا غورینونو